سلامونه. د نن خبره نننۍ بحث ستړي مشئ. ولسمشر غني وایي نړیواله ټولنه دې د افغان جګړې د پای او د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. بل ورته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف ویلي هند باید په سیمه کې د یو مهم او اغېز لرونکي لوبغاړي په توګه د افغان سولې لپاره نړیوالو هڅو کې شامل او رغنده رول ولوبوي. په همدې حال کې د افغانستان ولسي جرګه بیا وایي چې د سولې له خبرو له پروسې خبر نه دي او ډېر څه ورته مبهم دي او ګونګ دي. د نن خبره په ننني بحث کې په دې غږیږو چې د ولسمشر دریځ څه پایله لرلی شي، څه ډول نړیوال ضمانت ته اړتیا ده چې د سولې پروسه نتیجه ورکړي او د په استانبول غونډه کې پرېکړه کېږي کوم ډول ضمانتونو ته اړتیا ده. روسیه پر هند ولې ټینګار کوي، د هند ته د رول ورکولو باندې ولې ډېر تمرکز کوي او د هند رول په افغان سوله کې څه دی؟ د پاکستان اساسیتونه څومره باید په پام کې ونیول شي او څومره باید له پامه وغورځول شي؟ د افغانستان ولسي جرګه د سولې پروسه کې څه ډول باید دخیله وشي؟ د نن خبره په ننني بحث کې پر همدغو موضوعاتو غږیږو. په بحث کې راسره درې ښاغلي میلمانه دي. دلته راسره په سټوډیو کې د سیاسي مسایلو شنونکی ښاغلی محمد نادر معمار او د چارو شنونکی ښاغلی اسدالله لاروی او له مسکو راسره د چارو شنونکی ښاغلی عصمت الله عبدالي پر سکایپ میلمه دی. تاسې درې واړه ښاغلو ته ستړي مه شم، بخیر راغئ. عبدالي صاحب ستړی مه شي. خوشحاله اوسئ. معمار صاحب بحث به له تاسو شروع کړو. خوشحاله اوسئ. بحث به معمار صاحب له تاسو شروع کړو. ولسمشر دریځ که موږ بحث کوو څومره پر ځای دی په اوسني وخت کې د سولې پروسه چې اوس یو اساس پړاو ته داخله شوې ده. که د ملګرو ملتونو نیټې ته وګورو نو 28 د حمل باید د استانبول غونډه ترسره شي. څه ډول ضمانت ته اړتیا ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخښونکي خدای په نامه سلام تاسو ته، عبدالي صاحب ته او لاروی صاحب ته او تاسو د ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر کومه ځایه پورې چې زما تحلیل دی هغه داسې زه فکر کوم چې د افغانستان جګړه زموږ جګړه نه ده او دغه سوله هم چې موږ ورته ضرورت لرو ولې زموږ په لاس کې نه ده. موږ واکمنان نه یو، واکداران نه یو. نو بنان دغه د خارجیانو پورې ارتباط لري. زه فکر کوم چې که موږ پر دې باندې هر څه بحثونه وکړو یا کړی وي څه چې امریکا غواړي یا څه چې ناټو یې غواړي، زه ما په فکر باندې هغه به دلته جګړې خواوې به بالاخره مجبوریږي چې د هغې هوکړې سره هوکړه وکړي او راشي. راغلو ضمانتونو ته. اصلا دغه جګړه چې پیل شوې دی دغې جګړې لوري یو نه دی. مثلا د ګاونډیانو علاوه ستر قدرتونه په دې کې دخیل وو، د منطقې هیوادونه په دې کې دخیل وو، مختلف استخبارات دلته کار کړی، مختلف ایډیالوژیک حتی افراطي حزبونه د ګاونډیانو په دې کې دخیل وو. نو بنان دغه ضمانت غوښتل زه فکر کوم چې نه به امریکا دې ته حاضر شي، نه به شاید کنفرانس اسلامي دې ته حاضر شي، نه به ملل متحد. ولې چې که موږ لاړ شو یو څو کلونو مخکې ته نو د افغانستان د پخوانی ولسمشر شهید ډاکټر نجیب الله په وخت کې د بلینسوان موضوع د ملل متحد او هغه 5 فقریز پلان او بالاخره توافقات او حتی د ډاکټر نجیب د استعفا موضوع چې د ومنله یعنی بالاخره هم سبوتاژ شوه. نو کله چې ضمانتونو ته سړی فکر کوي زما خو شخصا زه باورمند نه یم چې د دغې موضوع ضمانتونه وجود ولري او یا څوک ضامنان شي او یا په دې خاطر چې اوسنۍ نړۍ د ګټو پر مسایلو باندې استوار دی. نو د امریکا ګټې که چېرته دلته تر خطر راځي نو زه فکر نه کوم چې امریکا تضمین وکړي. طور مثال روسان هذا القیاس، چینایان هذا القیاس، او دا زموږ بدبخته ګاونډیان چې د ایران او پاکستان دی دوی هم د خپلو ګټو نه شاید تېر نه شي، دوی به هم ډېر امتیازات به غواړي یا ډېر مسایل به لري. نو د دې لپاره تاسې وګورئ د ایران او پاکستان هم رقابتونه شته، د پاکستان او د هندوستان رقابتونه شته، د ایران او د سعودي رقابتونه دلته شته، مثلا د روسانو او امریکایانو هم داسې د چینایانو. زه فکر کوم که یو لوری د ضمانت لپاره حاضر شي شاید بل لوری د مات کړي په مختلفو استخباراتي بهانو او پلانونو سره. نو بنان زه فکر نه کوم چې داسې ضمانتونو ته دوی زمینه مساعد ګرچې پکار ده، دا دقیقه خبره ده. که چېرته موږ د افغانستان حکومت د یو سیاسي جوړجاړۍ له لارې نه مثلا کومې موقتې ادارې ته یا داسې یو سیاسي توافق ته ورځي چې هغه بالاخره د نظام بقا د افغانستان د اساسي قانون ساتل، مثلا د امنیتي ځواکونو ساتل یا نور هغه لاسته راوړنې چې یو څه شته لکه مثلا دا د کمال خان بند چې موږ ته ډېر ساده مثال به ورکړو یا دغه دې ورځو کې دا د شورابک بند د بدخشان انشاءالله افتتاح به شي.
نو دا په نظر کې سړی ونیسي دې لپاره خو ضمانت پکار ده هم زه باور نه لرم چې دغه هېوادونه راشي یو باور نشي چې تضمین باید موجود اوسي نه امریکا درېږي نه پاکستان او نه چین او نه بل او نه بل ښه بې تضمینه سوله به نتیجه ورکړي بې تضمینه سوله به بیا یو ډول کورنۍ جګړې ته موږ لاړ نه شو ګورې که د موږ تاسو د خپله جګړه په دوه برخو وویشو داخلي برخه او بهرنۍ برخه داخلي برخه همدغه ډلې ټپلې دي همدغه د پاکستان او د ایران کې جوړې شوي همدغه افراطي ډلې همدغه د خلکو قاتلین همدغه جنایتکاران چې اوس په مختلفو نومونو امتیاز اخلي دا 20 کاله کېږي چې په حکومتونو کې شریکان دي او باج اخلي دوی زه فکر نه کوم چې سولې ته وفاداري په دې خاطر دوی سولې ته وفادار نه دوی چېرته دې ته حاضرېږي سبا دوی سره حساب وشي دغه بې اندازه بې انتها سرمایه آیا دا یو څه نه زه پوښتنه کوم چې ته د 40,000 معاش په مقابل کې کار کوي او تا په 10 کاله بعد تا 40 میلیونه ډالره یا 100 میلیونه یا بیلون سرمایه نو ته دې ته حاضرېږي چې داسې یو فضا رامنځته چې ته محکمې ته دا دی یوه بله خارجي بورډ ته هغه خارجي بورډ ته که موږ متوجه شو زه باور نه لرم چې د خارجي بورډ هم لکه چې ما مخکې اشاره وکړه هلته استخباراتي او اقتصادي هغه پروژې او ګټې دي چې پر هغو هم باور نشي کېدلی نو د دې لپاره زه فکر نه کوم چې که دغسې حتی زه دغې ناستې ته ډېر خوشبین نه یم بیا هم تشویش ورته لرم چې داسې نه چې دغې ناستې نه وروسته موږ داسې یو حکومت وتپل شي چې هغه حکومت د افغانستان د خلکو نه دغه اوس تاسې وګورئ د افغان ولس په دې مذاکراتو کې څنډې ته شوی حکومت پرېږده حکومت غربي حمایت لري د غرب نه راغلی بیرته به راځي همدا مشران به بیرته ځي غرب ته یا مثلا دغه یو څه نور چې د ګاونډیانو حمایت لري شاید سبایي سباني ولې دغه اکثریت چې ولس په نوم باندې یادېږي ولس څنډې ته شوی دی د ولس استازي دلته نه وینم د ولس نمایندګان دلته شته نه د قربانیانو نمایندګان چیرته دي د ښځو د هغه واقعي ښځو نمایندګان چیرته دي خو یو څو دانې سیاسي ښځې هلته دي چې هغه د خپلو ګټو په چوکاټ کې دي ولې د هغو ښځو یا د هغو ماشومانو یا د هغه د جنګ د قربانیانو استازي چیرته دي چې دوی د جنګ په درد باندې پوهېږي چې دوی څنګه جنګ څومره بدرنګه شی دی نو دلته دغه کسان چې تللي دي دا هم نشي کولی خارجیان هم استخباراتي ګټې لري زه دې ته تشویش لرم چې خدای مه کړه که چېرته دغه نیمبنده نظام د پاشل کېدو خواته لاړ شي چې خدای مه کړه نو موږ به ډېر بد عواقب سره مخامخ شو نو ته بیا په دې باور چې د ولسمشر دریځ پر ځای دی باید راشي د ولسمشر دریځ هم تر یو بریده داسې نشي کېدلی چې هر وړاندیز دغه اوس وګورئ په مصالحې عالي شورا وویل چې موږ 31 طرحې موږ ته رارسېدلي دي مثلا ولسمشر طرحه د هغې نه علاوه یا دغه نور حزب اسلامي طرحه یا مثلا طالبانو هم طرحه شته تاسو که موږ دې ته متوجه شو دغه طرحې ډېرې دي ولې هره طرحه کې به یو بند ښه به وي یعنې د ډاکټر غني دغه یو طرحه کې به هم کېدای شي که ټول ښه نه وي ولې یو قسمت پورې به ښه نو زما نظر دا دی چې دغه ټول مسایل توحید شي موږ د ولس ریفرندوم وکړو د ولس نظریات واخلو موږ د ولس حمایت واخلو چې کومې طرحې سره ولس د هغې طرحې حمایت کوي چې موږ یو ښه لور ته لاړ شو کنی اوس زه شخصا طرحه لرم طور مثال زه وایم چې دغه تنظیمونو سوابق چې زه ګورم دغه منطقي استخبارات چې زه ګورم وایم د دغه اسطنبول نه بهتره دا ده چې که ډاکټر غني د یو انتخاباتو مسایل یادوي چې دا ممکن هم نه ده او تیر انتخابات هم دا وښودله چې مشکلات لري او بالاخره د ځان لپاره به ګټه کوي وار یو به خپل ځان به کامیاب اعلانوي دا ځل یې 2 رئیس جمهورانو یا 3 او شاید آینده لپاره 10 دانې نور ځان بریالي انتخاب کوي دې لپاره غوره دا ده چې وسلوال پوځ قوي شي وسلوال پوځ ته دا اداره ورکړل شي د موقت ادارې پر ځای د وسلوال پوځ ته دا قدرت ورکړل شي چې دوی د آینده لپاره انتخابات ته سازمان لاره هواره کړي تر څو چې یو ملکي حکومت بیا آینده کې راشي او موږ د ګډوډۍ او د هغه شیانو چې تشویش لرو د هغو نه خلاص تشکر من لاروی صاحب د ولسمشر اندېښنې له څه نه دي دی ضمانتونه غواړي ډېره زیاته مننه د سلام په وړاندې کولو قدرمن مېلمه ته مسکو کې زموږ بل مېلمه ته تاسو ته او د انعکاس تلویزیون ټولو لیدونکو ته خبره په دې کې ده چې ولسمشر که په پوره رایو یا په لږو رایو یا په ډېرو رایو خو د انتخاباتو د لارې نه دواړه دورې په انتخاباتو د لارې نه راغلی دی او د هغه خبره اوس دا ده چې زه غواړم چې خپل ځای ناستي ته واک د انتخاباتو د لارې نه ورکړم اما ستونزه دلته ده چې طالبان هم په نظامي ډګر کې اوس ډېر برلاسي دي او د دوحې د توافقنامې نه وروسته یا موافقې نه وروسته چې له امریکا سره یې وکړه د طالبانو سټیج په نړیواله سطح باندې جګ دی او هغوی د دې خبرې سره مخالفت ښیي تضمینونو دپاره بالکل تضمینونه د دې روانې پروسې دپاره د ټولو اړخونو نه ضروري دي او دا تضمینونه به دواړه لوري اخلي که څنګه افغان حکومت یا د افغان حکومت لوری
د تضمینونو غوښتنه کوي نو همدغسې د تضمینونو غوښتنه به د طالبانو لورې هم کوي ځکه چې طالبان هم په دې حکومت باندې ناباوره دي په دې وسلوال پوځ په دې ټوپک سالارانو جنګ سالارانو ناباوره دي او هغوی لیدلي دي چې دا دوی په مدینه منوره او مکه مکرمه کې سره قسمونه کړي دي بیا یې سره دلته ډزولي دي نو ضمانت په دې خبره کې چې د سولې روانه پروسه چې کله دغه د سولې کانفرانس په استانبول کې په ترکیه کې دایریږي او دا په یو نسبي شکل باندې د مثبت لوري ته ځي نو تر ټولو نه مهم جز به د دې دی چې د سیمې د ګاونډي هیوادونه د دې ضمانت ورکړي او نړیواله ټولنه د دې ضمانت د سار مسؤلیت په غاړه باندې واخلي که دا ونه شي نو فکر کوم چې د افغانستان سوله به نیم بنده سوله د تشویش سره ډکه سوله به همدا اوس تاسې وګورئ د طالبانو سره په دوحه کې کړی تفاهم یا موافقتنامه چې کومه وه د خلیلزاد په مشرۍ وشوله په دوحه کې نو د مای په اوله باندې باید ټول امریکایان ووځي تاسې وګورئ اوس د امریکا کانګرس د امریکا مشرتابه یا د امریکا هغه څوک چې په اصطلاح باندې د ستراتیژیکو پروګرامونو مسؤلین دي هغوی په یو متزلزل حالت کې دي او د دغه متزلزل حالت نه هم طالبان په تشویش کې دي او هم افغان ولس په تشویش کې دي او هم افغان حکومت په تشویش کې دي درې واړه لوري دي ولس خو د دواړو لورو د خوا نه ښه قاطع ځپل کېږي او وژل کېږي حکومت هم پرې رحم نه کوي او طالبان هم په دې برخه کې بې رحمۍ نه کار اخلي بله خبره دا ده چې د روانه دغه پروسې دپاره چې په دوحه کې به په استانبول کې به دا غونډه کیږي د غونډې دپاره دلته لا تر اوسه پورې هغسې چې د افغانانو امید دی هغسې چې د افغانانو تمه ده داسې واحده اجماع نه ده رامنځته شوې ځکه یو 10 پاڼیزه طرحه د سولې عالي شورا لیکلې ده او د هغې تر څنګ تقریبا تر 10 پورې نورې طرحې د سیاسي حزبونو نورو مدني ټولنو او بعضو وړو غټو حزبونو نه که قومي دي که سمتي دي که هر څه دي خو دوی وړاندې کړي جنبش هم یو ځانګړې طرحه خپله په دې برخه کې لري او ولسمشر هم خپله طرحه لري نو دغه ټولې طرحې به چون دا ناسته د 10 ورځو دپاره ده او طالبان به هم په دې برخه کې ځکه طالبانو تر اوسه پورې ګوره تاسې په دې باندې دغه استئ خبر استئ چې تر اوسه پورې د دوحې د تړون دپاره هیڅ نه دغه طرح هم نه دی اعلان کړي او وخت هم نه دی کړی واده هم نه دی استانبول غونډه کې د ګډون په اړه تر اوسه تصمیم هم نه دی نیولی خو وخت هم نه دی دغه کړی او تصمیم یې نه دی نیولی چې آیا دوی پکې دا ګډون کوي که نه کوي اوس تاسې وګورئ په دې لنډو ورځو کې د روسیې سفیر په افغانستان کې زمیر کابلوف اسلام آباد ته نن سفر وکړلو د سیمې هیوادونو ته به ځي دغه خبره د سودا او د تشویش وړ خبره ده چې روسیه وایي چې موږ به د دې سولې په رابطه باندې بیا د خپلو ګاونډیو او دوستانو سره دوباره ګورو په دې برخه باندې به د افغانستان د سولې په برخه باندې به دا چې د افغانستان د سولې په دا برخه کې دوی نیک نظر لري که بد نظر لري دا به وروسته د دوی د اعمالو نه څرګندېږي اما اوس دپاره چې دی مهمه خبره دا ده چې افغان حکومت د یو واحد دریځ نه لاړ شي د یو واحد سټیج نه وغږېږي او ټولې طرحې په میز باندې کېږدي او د دې ټولو طرحو چې د نړیوالې ټولنې طرحه ده د طالبانو طرحه ورورسیږي او د دوی د 10 طرحې ورورسیږي د دوی د منځ نه که مثبت ټکي راواخیستل شي او هغه ټکي چې د ټولو افغانانو دپاره د اکثریت د منلو په دې باندې یوه توافقه وشي د دې نه مخکې تر مخکې موږ سوال کوو دا ولس سوال کوي دا د دې هېواد دغه کونډې او یتیمان نور د دې په هڅه کې دي چې دواړه لوري دي نور انسان وژنه افغان وژنه ودرئ او د سولې د مذاکراتو مخه وکړي نو دوی به د هماغه سولې د طرحې د منځ نه مثبت نقاط راواخلي د مثبتو نقاطو د توافق په نتیجه کې به ګاونډي هیوادونه چې تضمین ورنکړي او نړیواله ټولنه د تضمین نظارت په غاړه باندې وانخلي دا جګړه د سولې لپاره خوشحاله اوسئ خبره د تضمین ده لکه څنګه چې معمار صاحب تېرو تجربو ته اشاره وکړه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال باندې هم دغسې یو څه موجود و بیا وروسته نتیجه یا هغه باور مات شو اوس په چا باور کول پکار دی هغه وخت کې خو تضمین پاکستان نه ورکړی هغه وخت کې د پاکستان تضمین نه واخیستل شوی هغه وخت کې د ایران نه تضمین نه واخیستل شوی هغه وخت کې غیر مسؤلانه روسانو غیر مسؤلانه یرغل کړی او غیر مسؤلانه د خاورې اشغال کړي او غیر مسؤلانه په تېښته ووتل دفتر په ملاتړ او یا په ملګرو ملتونو په ملاتړ باندې دا غونډه وه مګر نن کومه طرحه کومه موضوع چې 20 کاله وړاندې
شل کاله وړاندې یا 25 کاله د یو اویا نه چې په یو اویا کې ډاکټر نجیب واکمني دغه کړې ده سقوط وکړو مجاهدین کابل ته راغله او د طالبانو په دور کې ډاکټر نجیب په دار باندې ورځړول شول. هغه افغانستان او نننی افغانستان د علمیت په لحاظ باندې د ټکنالوژۍ په لحاظ باندې او د نړۍ د نوي تمدن سره د اشنا کېدو په لحاظ ډېر فرق لري. په هغه وخت کې موږ په ټول افغانستان کې یو ملي تلویزیون لرو، نو په سلهاو تلویزیونونه ولایتي د مرکزي راډیوګانې لرو، نشرات لرو. 2 نسله د ډاکټورا تر کچې پورې په دې خاوره کې وروزل شو. نو خبره په دې کې ده چې د دوی به هم دا ډېر زیات په ابشاري ډېر زیات تاکید به په دې خبره باندې چې سوله وشوه او د دې دواړو جهتونو د طرحو یا په وړاندیزونو نه مثبت نقاط راواخیستل شو او په ده باندې موافقه وشوله. باید نړیواله ټولنه که موافقه وشي تضمین ته اړتیا نشته. دوی سره تضمین باید وشي چې څه ډول تضمین باید وشي؟ باور شته د تضمین څوک را باور کوي؟ په چا باور کول پکار دي؟ ګوره زه وایم چې که چېرته نړیواله ټولنه او ملل متحد او په راس کې امریکا او ناټو د دې تضمین ذمواري په غاړه باندې وانخلي، بیا دا سوله موږ ته نه راځي. ځکه دا سوله به نیم بنده سوله بیا به یو بل ګروپ راپاسېږي او هغه به د طالبانو سره په یو نوم د دې ګډ حکومت سره به په یو نوم باندې دغه کېږي جنګېږي. نو ضمانتونه د دواړو نه پکار دي، د سیمې د ګاونډي هېوادونو نه قوي ضمانتونه چې په ملل متحد کې چې دوی به د افغانستان جګړې کې نورې ګوتې نه وي، د افغانستان په خاوره کې به نور جنګیالي نه روزي. موږ به بیا د سولې خاوندان یو که دا ضمانت وانغوستل شي، بیا به د بند د توافقاتو د بند لومړۍ معاهدې چې دغه کړله حکومت موقت رامنځته که او 11 ډسمبر وکړي او سپټمبر یې بانه که او په افغانستان باندې نظامي یرغل وکړو، بیا به دغسې یو زمینه مساعده بیا به جګړه شروع کیږي. نو بناء ضمانتونه د ګاونډي هیوادونو نه او تضمیني IOC د اسلامي هیوادونو کنفرانس، اسلامي هیوادونه او جمع امریکا او ناټو، جمع د سیمې ګاونډي هیوادونه لکه روسیه، دوی باید ضمانتونه دغه کې ورکړي. تشکر. من نوشاد ازبیر تاسو ته راګرځو. عبدالعلي صاحب راځو تاسو ته. په روسیه کې د افغان سولې په اړه وروستی دریځ څه دی؟ د مسکو غونډه هم ترسره شوه، تر هغې راوروسته د افغانستان د سولې په اړه عموم کې د روسیې کې د سیاسیونو تحلیل څه دی او د عوامو نظر څه دی؟ اول قدم کې خو تاسو ته او ستاسو د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته او ستاسو ښاغلو میلمنو ته او د افغانستان ټول درون ولس ته سلامونه نیکې ښې وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده چې یو څو ورځې مخکې په روسیه کې په مسکو کې غونډه تیاره سوې وه. د روسیې سیاسیون او که د روسیې دولت دی او که کرملین دی، د هغوی یو شی غواړي، هغه چې مثلا چې په طالبان او د افغانستان حکومت او هغه دواړه په یو میز سره کښېني او دا یو شی غواړي چې طالبان او د افغانستان دولت هغه پر یو میز کښېني او دوی د سولې غوښتونکي دي. روسان خو چې کوم ظاهرا چې دوی کومې خبرې کوي چې پوتین وایي، د روسیې رئیس جمهور وایي او د روسیې د پارلمان ځینې غړي دي او داسې نور خلک، هغه وایي چې موږ د افغانستان کې د سولې غوښتونکي یو. خو روسیه نه غواړي چې په افغانستان کې د ناټو پاتې شي نور، خو روسیه غواړي چې د افغانستان څخه امریکایان ووځي. د هغو ګوندونو غړي او د پارلمان وکیلان ټوله د هغو یو نظر دغه دی چې موږ د افغانستان لپاره سوله غواړو او د طالبانو ملاتړ هم دوی نه کوي، چې دوی د اسلامي امارت د طالبانو ملاتړ کوي. دوی وایي چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو، خو د دوی هیله او د دوی سیاست دغه دی چې نور دي ناټو امریکایان د افغانستان څخه ووځي. همدا دوی غواړي، همدا چې ټول روسان غواړي. فکر کوم چې هېڅ یو روسی به ونه غواړي چې امریکایان په افغانستان کې پاتې سي او روسان دا هم نه غواړي چې طالبان دې په افغانستان کې پر واک راسي او هلته د اسلامي امارت سره راسي. هغه هېڅکله روسان طالبانو ته ملاتړ نه کوي. ملاتړ یې په دې خاطر کوي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښېني، واک وویشي. د روسیې حکومت همیشه ته دا وایي چې طالبان باید سوله وکړي، خو د روسیې حکومت چې دی د جمهوریت ملاتړ کوي او هغه
ډېر ټینګ ملاتړ کوي. بله یو څه چې دي تاسو وویل چې په روسیه کې نظر دا دی چې هر څنګه کېږي له افغانستانه بهرني ځواکونه ووځي. ښه بیا روسیه دا اندېښنه نه لري که بهرني ځواکونه ووځي په افغانستان کې دا اوس یو تحلیل دا دی پخپله د غرب سیاسیونو او شنونکي دا تحلیل کوي چې ممکن په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شي یا طالبان په داسې شکل واک ته ورسیږي لکه تیر کې چې ترېنه نړۍ یو ډول اندېښنې لرلې دلته به بیا القاعده فعاله کېږي او نړۍ ته به له دغه حکومت او له دغې خاورې ګواښ وسي. دا اندېښنې په روسیه کې شته که نشته؟ دا اندېښنې شته. داسې د روسیې سیاسیون او د روسیې ټوله خلک او داسې د پارلمان او د حزبو ګوندونو مشران هغه ټوله دغه اندېښنه لري. وایي که چیرې امریکایان د افغانستان څخه ووځي نه دغه خو امریکایان روسان وایي چې اول خو امریکایان که په حقیقت سره امریکایان وغواړي سوله وسي په افغانستان کې امریکایان سوله راوستلی سي او سوله دا ټوله نړۍ خلک وایي همداسې روسان وایي چې سوله د پاکستان او د امریکا په لاس کې ده. که تاسو اورېدلي یو څو ورځې مخکې او پرون او نن د روسیې لومړی وزیر خارجه په هندوستان کې د سرګی لاروف هغه خپله وویله چې هندوستان باید د افغانستان په سوله کې ښه رول لوبولی شي او باید ووسي. روسان دغه اندېښنه کوي او روسان وایي چې باید نړیوال ضمانتونه وسي په دې ځای کې باید ضمانت وسي او خو روسان وایي مثلا داسې امکانات هم لري که چیرې په افغانستان کې کورنۍ جګړه راسي او د روسیې ګټې په افغانستان کې په خطر کې سي مثلا تاجکستان دی ترکمنستان دی هلته سرحدونه دي شاید امکان لري چې روسیه بیرته مداخله وکړي. همدا روسان وایي ټول روسان داسې وایي ځینې وایي ځینې نه وایي. د روسیې پارلمان ځینې غیر وکیلان وایي که چیرې امریکایان ووځي او په روسیې کې کورنۍ جګړه راسي او تاجکستان ته ترکمنستان ته چیرې خطر سي هلته بیا د روسیې ګټو ته خطر دی. روسیه خپل ګټې ساتي او په د افغانستان کې مداخله کوي. همدا روسان په ډاګه وایي شاید داسې وسي. یعنی روسیه ورته د ورپېښېدونکو احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره ممکن د افغانستان له شمالي ګاونډیانو استفاده وکړي. بالکل تاسو ته معلومه ده چې د روسیې ډېرې ښې اړیکې د شمالي خلکو سره لري. د افغانستان کې د هغو سره ښې اړیکې لري. موږ تاسو ته ټول شمال میږو چې تاجکستان ترکمنستان دا د روسیه په دغه ډېر بیر لري. هم د ایش هم د طالب څخه د ټولو ترهګرو سره که چیرې د تاجکستان سرحدونه یا تاجکستان یا ترکمنستان هلته کوم خطر پیښ شي دا معنا لري چې دا خطر راځي روسیې ته. خو روسیه و چې د اوس باوري ده په دې خاطر چې اوس په افغانستان کې شماليوال چې دي ټوله پر واک دي په افغانستان کې او دوی د شماليوال سره ښې اړیکې لري. دوی د خپل ګټې ساتي دغه سره د شماليوالو سره. نو که چیرې امریکایان ووځي شماليوال کمزوري کېږي او طالبان د مابینځ کې کورنۍ جګړه راسي نور روسان حتما مداخله کوي. تشکر. من نوشاد بیرته تاسو ته راګرځو خوشحاله اوسئ. معمار صاحب همدا د روسیې په رول باندې غږېږو. د روسیې استازی وایي چې هند ته باید د افغان سولې په برخه کې د نړیوال رول لوبوونکي په توګه یا غوښنه برخه ورکړل شي یا هند باید رامخکې شي په دغه برخه کې مهم رول ولوبوي. بل ته بیا د روسیې همدغه استازی پاکستان ته ځي پاکستان باندې کار کوي چې په افغان سوله کې یا نظر شریکوي یا هم سوله برخه د خپلو هغه طرح سره شریکوي. ولې روسیه په داسې اساس وخت کې هند ته تمایلات ډېر لري یا بیا د هند رول په افغان سوله کې د روسیې په وساطت باندې د مشترکات څه دي چې د روسیې تمایلات هم دلته دي یا هند په مرکزي رول ته داخل کیږي؟ زه فکر کوم چې که موږ او تاسې یو څه تیرو دورو د تاریخ ته ولاړ شو نو دغه منطقه چې افغانستان پکې ده دغه څلور هیوادونه یو چین پاکستان افغانستان او هندوستان دوی همیشه په افغانستان کې چې کوم حکومت راغلی دی هغه به د هندوستان دوست و. د پاکستان خو د چین سره هغسې دوستي ده. دا زه فکر کوم چې هغه بیلانس د توازن لپاره هندوستان به هم کوشش کوله چې یو دوست دلته ولري مثلا افغانستان او د بلې خوا نه که داسې وسنجوو چې که چېرته موږ د هندوستان اوسنی اقتصاد ته یعنې هغه د دوی پیشرفت په آسیا کې یعنې زه فکر کوم چې په آسیا کې ډېر پس له چین هم دی لومړی اقتصاد دی نو دوی ته متوجه شو نو دوی په یو شکل غواړي چې هندوستان رول دلته وي. بل د تجارت موضوع زه فکر کوم روسان همیشه د هندوستان سره دوستي لرله او د دوی هغه درانه وسله د روسانو نه به و. زه فکر کوم چې دلته به هم دوی د خپله یوه ګټه سنجولی دی چې مثلا بیرته د روسیې سره د هندوستان سره به هم نږدې شي هغه بیلانس د قدرت به هم دلته برابر شي په منطقه کې د دوی تجارت به هم لږ رونق ونیسي او په ضمن کې
زه فکر کوم چې دا د دې لپاره ګورې که تاسو موږ وغواړو که ونه غواړو که دغه د طالبانو اسلامي تحریک هم دلته په افغانستان کې قدرت ته فکر وکړي که ورسیږي بیا به هم د هندوستان سره به دا ځلې روابط ښیي روابط په دې معنی دی چې موږ بې له هند نه یا بې له چین نه یا بې له پاکستان نه یا بې له ایران نه موږ دغه بینالمللي ټولنه ده او دا زموږ منطقوي هیوادونه دي د یو بل نه بغیر موږ گزاره نشو کولی په اقتصادي لحاظ په ترانسپورت لحاظ حتی په نظامی لحاظ که تاسو وګورئ که دغه یوازې پاکستان او ایران زموږ په دې دور د جنګونو کې که دوی نقش نه وی لرلی دلته حکومتونه نه پرځول کېده حکومتونه به ثابت ولاړ وی ولې چون د دوی مداخلې دوی نقش لري د دې لپاره زه فکر کوم چې روسان کوشش کوي چې هندوستان یو اقتصاد ښه لري بل د دوی سره بیرته هغوی خپل روابط ډېر ښه شي نور هم نږدې شي اقتصادي تجارتي روابط او دریمه مسله ده چې دا هغه بې باوري چې دوی اوس هم په پاکستان لري خو دغه پاکستان و چې دلته روسیه په بې باوري لري یقینا دغه روسان وګورئ دغه شوروي چې په روسیه بدله شو خو د افغانستان د مجاهدینو د جګړه او د پاکستان د سپورټ نه و که نه داسې تاسې دغه یو شی باید موږ هیر نکړو چې هیڅ یو انسان چې په هره ټولنه کې پیدا شوی چې په هره جغرافیه کې پیدا شوی دوی سره یو څه نیشنلیټي یا په اصطلاح ملیتاریستي او یا ناسیونالیستي نظریات شته نو زه فکر کوم چې اوس هم هندوستان روسیان غواړي چې هندوستان کش کړي دې موضوع ته چې ښه اقتصاد لري د روسیې سره به دوستانه جوړه شي او د ده په څنګ کې دوی هم لاس آزاد شي مثلا هغه خطرات نه دوی نجات پیدا کړي چې مثلا د دوی سرحداتو ته نږدې شوي دي طور مثال د داعش او د نورو نه افراطي ډلو نه چې مثلا برابرېږي دا به اخر چېرته دا جنګونه ځي خو تاجکستان ته به ځي ازبکستان ته به ځي چین ته به ځي ایران ته به ځي دوی تشویش لري د دې لپاره که نه دغه اوس هم د طالبان د اسلامي تحریک سره دا یو هم زه فکر کوم چې دونه به ورته صادقان نه چې دونه همکاري ورسره وکړي ولې ګوري چې هغه د ښه د بد نه یا د بد د بدتر په منځ کې دوی انتخاب کوي مثلا د داعش نه وایي طالب ښه دی په دې خاطر ښه دی چې دوی په خپل ملک کې به برنامې لري اما داعش نړیواله برنامه لري نو دې لپاره زه فکر کوم چې روسان به کوشش کوي چې هندوستان په دې مسایلو کې داخل شي یو مشترکات چې شته یا د خلکو د تحلیل انده که ورته ګورو روسیه او طالبان او پاکستان او طالبان بیا په مشترکه توګه په طالبانو کې د روسیې ګټې د پاکستان ګټې تر څو د تحلیل داسې موجود دی چې مشترکات شتون لري که روسیه کار کوي ولې پر پاکستان کار نه کوي بیا دلته د پاکستان او د هند د اړیکو طبقاتو سره دلته ځینې حساسیتونه موجود دي بیا روسیه ولې دغه حساسیتونه له پامه غورځوي که روسیه کار کوي اړتیا خو دا ده چې د هند په ځای پاکستان باندې کار وکړي چې دواړو هغه ګټې مشترکې دي یا د رول مشترک دی اوس نن چې طالب یادېږي تحلیل دا چې طالب پاکستان طالب روسیه تاسو وګورئ که د مسکو غونډې ته موږ متوجه شو بله دوی بیا هم پر دې ټینګار وکولو چې دوی د طالبانو راسن حکومت نه غواړي بله متوجه یعنی یو هم شموله دولت غواړي صحیح ده دا څه معنا لري یعنی دا معنا لري زما په نظر باندې چې دوی اوس هم نه په طالبانو دونه باور لري او نه په پاکستان او بله خبره مهمه دا ده چې پاکستان دغه اوسنۍ شرایطو کې ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی پاکستان اوس لکه د په ساده عامیانه اصطلاح ووایي دوګیر دی دا چې دې معنا دی چې دوی څنګه د یو چا نه قرضه واخلي او څنګه پیسې راوړي خپل هېواد ته نو د هغې نه خو روسانو ته دا ښه دی چې هغه یو ستر جغرافیه ده ستر ملت دی او اقتصاد هم ډېر ښه دی پاکستان هم د لاسه نه ورکوي اما کله چې د ګټو پورې مربوط شي ما مخکې وویل د ښه د ډېر ښه په منځ کې د بدو د بدتر په منځ کې انتخاب دی یقینا چې پاکستان فعلا د امریکا په خاطر دوی یو څه مشترکات لري مثلا موږ تاسو وایو چې یو متل لرو د دښمن دوست دی ولو چې دا به په خپلو کې دښمنان وي ولې هغه قوي دښمن ته سره یو ځای کېږي نو بنان د دوی دا کومې طرحې او نظریات چې دي زه فکر کوم دا صرف د امریکا په خاطر دی چې امریکا منطقې نه ووځي او دوی حد اقل د دوی لاس هم هغه شته حساسیتونه روسیې ته څومره تاوان کولی که نه هېڅ تاوان نه کوي نه ولې نه کوي ګورئ د افغانستان هغه جغرافیوي موقعیت خو یې لا پرېږده چې څونه مهم دی موږ دغه ترکیب چې موږ تاسو په ټولنه کې لرو د اقوامو ترکیب چې لرو دا تاسې وګورئ د مثلا شمالو دا اوس ډېر کوشش دغه خارجیانو وکوله چې مثلا افغانستان په څو ټوټو تقسیم شي یا په دغه اوس د فدرالي نظام بحثونه ډېر کېږي هر یو لکه لطیف پدرام او بل چې فدرالي شي یعنی په دې خاطر چې افغانستان دغه شیرازه ریاستي دا مات شي ښه د دې کې روسانو ته ګوره موږ هر هغه شی ګورو چې ګټه لري ولې عوارض جانبي هم لري که روسان داسې فکر وکړي چې مثلا دغه مسایل داسې طرح ورکړي ولې دوی ته هم تاوان نشته طور مثال زه به داسې ووایم اوس امریکا داسې نشي کېدی چې د امریکا دونه میلیاردونو ډالره دوی دلته سرمایه ګذاري کړې ده دا منطق نه مني چې هغه به داسې په سادګۍ باندې به ځي ما همیشه ویلی
بحرین، عربستان، قطر، نور هیوادونه، جاپان، جرمني، حتی په ډیرو هیوادونو کې د امریکایان فوجونه اوس هم شته. یعنې ولې نه دي وتلي؟ هلته خو جنګونه نور نشته، هلته خو مشکلاتونه نشته، نو دوی ولې هلته دي؟ دلته استراتیژیک موخې شته، اقتصادي برنامې دوی لري د بینالمللي ټولنه کې، نو دې لپاره هغوی ځي نه. نو دغونه سرمایه چې دوی مصرف کړی، زه فکر کوم چې د سادګۍ باندې دغه سرمایې ته په یو شکل به امریکایان دلته حضور لري، په یو شکل به د امریکایانو لاس به د روسانو نه به پورته وي، نو ځکه دوی کوشش کوي دغه بعضې هیوادونه او پاکستان د امریکا نه کومکونه واخلي. یو ښه سیاست کوي. زما په نظر باندې ګوره دا ټول دنیا وایي چې پاکستان دا دی زه هم وایم، اما پاکستان مشرانو ډېر زموږ د جګړې نه ښه ګټې اخیستې دي، زموږ د سولې هم دغه د ګټې اخلي. دغه اوس هم د امریکا نه شاید ډېر امتیازات غوښتی، یا مثلا پردې شاته به امتیازات اخلي چې زه طالبان حاضروم، زه د مذاکرات دغه زمینه مستعده شوله، دا کوم. نو بدبختانه چې موږ دغه مدیریت نشو کولی. خوشحال عثمان ابدالي صاحب، تاسو راځو روسیه او پاکستان، روسیه او هند، دا دواړه مشترکات کې لږ بحث پرې وکړي او د دواړو هغه د تضادونه او یا مشترکې ګټې دا دواړه کې لږ بحث کړي. روسیه له پاکستان سره څه ډول اړیکې غواړي او له هند سره څه ډول اړیکې غواړي، یا اوس چې د روسیې غوښتنه له هند ده یا د هند د مرکزي رول ورکولو یو برخه ته رابولي، په خپله د پاکستان اساسیتونه ولې په پام کې نه نیول کېږي که هغه ورته بابیزه دي؟ داسې ده چې روسیه د هندوستان سره د هغو همیشه ښې اړیکې وي او اوس هم ښې اړیکې دي. د روسیې لپاره په اول ځای کې، په اول قدم کې ښې اړیکې د هندوستان سره ډېرې مهمې دي. روسیه پر پاکستان بې باوره ده په دې خاطر چې تاسو ته معلومه ده او ټولو ته معلومه ده چې پاکستان د انګلستان او د امریکا یو مثلا یو کوچنی انګلستان یو کوچنی امریکا ده په دې خاطر. خو روسان همیشه غواړي چې ښې اړیکې د هندوستان سره ولري په دې خاطر چې د هلته ګټې شته په هندوستان کې او د هندوستان سره اقتصادي بازار دی او دوی همیشه پر هندوانو باندې، پر هندوستان پر حکومت باندې غټې سلاوي خرڅوي او دوی همیشه غونډې او دغه سره کوي. خو روسان چې دي پر پاکستان بې باوره دي په دې خاطر چې پاکستان چې دی د امریکا او د انګلستان د لاس یو هېواد یو جوړ شوی هېواد دی، هغه دوی پر هغو بې باوره دي. هندوستان چې دی آزاد مملکت په هندوستان کې نه امریکا لاسوهنه کوی سي نه انګلستان کوی سي، او د روسیې ګټې ډېرې په روسیې کې دي او په پاکستان کې هم ځینې ګټې شته، خو دوی اول ځای دغه ته ورکوي، هندوستان ته ورکوي او دوی د هندوستان سره ښې اړیکې دي. نن او پرون د روسیې وزیر خارجه په هندوستان کې په نیو ډیلي کې دلته همې دا خبره یاده کړه چې هندوستان باید ښه رول ولوبوي د افغانستان د سولې په خبرو کې په دې کې. خو پر پاکستان بیا باوره دي روسان. بل خو دلته بیا خبره د سولې ده، په سولې په برخه کې بیا چې ګوته نیول کېږي یا تمه کېږي ټول تمرکز په پاکستان باندې دی. که روسیه په سوله کې رول لوبوي، پوښتنه دا راولاړېږي چې ولې پر پاکستان باندې کار نه کوي؟ که بې باوره هم یو سیاست داسې څه دي چې دایمي دوست او دایمي دښمن پکې معنا نه لري. بالکل هغه ستاسې خبره چې سیاست د دایمي دوست او دښمن نه لري. خو روسیه تاسو ته معلومه وه یو څو ورځې مخکې د روسیې د رئیس جمهور ځانګړی نماینده د افغانستان لپاره هغه تللی و پاکستان ته، خو روسیه هڅه کوي چې هم پاکستان وهڅوي، خو د دوی په اول دغه کې اوس هندوستان چې باید هندوستان وهڅوي، باید هندوستان داخل شي په دغه کې. خو روسان چې دي پاکستان هم هڅوي. که تاسو ته معلومه وي تاسې لیدلي په خبرو کې د روسیې سربازان د روسیې ملي اردو او د پاکستان ملي اردو پاکستان کې یو ځای تمرینونه کوي، خو در اوسې په پاکستان باندې سلام نه ده خرڅه کړې او خو روسیان چې دي پر هندوانو باندې سلاوي خرڅوي او روسیه چې دي پر پاکستان باندې هم غږ کوي، پر پاکستان باندې هم غږ کوي چې هغه دغه وکړي مثلا سوله وکړي. خو روسان بیا وایي چې طالبان چې دي دا د امریکا یو دغه دی، مثلا یو پروژه وه او روسان په دې باندې ښه پوهېږي چې د طالبانو ځالې او طالبان چیرې دي او څنګه دي، په دې باندې ټولو پوهېږي، طالبان هم روسان هم پوهېږي، امریکایان هم پوهېږي، ټول خلک پوهېږي چې طالبان چې دي مستقیما پاکستان یې ملاتړ او حمایت کوي. خو روسان بیا هڅه کوي چې پاکستان وهڅوي د افغانستان په سوله کې خبرو ته، خو دوی اول ځای کې هندوستان دی، دوی هندوستان ډېرې ښه اړیکې سره دي او دوی ګډ چې بیا هندوستان او پاکستان دواړه یو دښمن مملکتونه دي سره. بله نو که د سولې په برخه کې پاکستان د روسیې ځي د هند ته لاس ورغځوي یا هند ته دومره رول غواړي، ممکن پاکستان له لاسه ورکړي یا ما وړاندې ویل چې دلته اساسیتونه شتون لري. خو روسیه خپل ځانګړی سیاست لري. تاسو ګورئ
نن د روسیې وزیر خارجه تللی و هندوستان ته، یو څو ورځې مخکې د رئیس جمهور ځانګړي استازي تللي و پاکستان ته. دوی همداسې د پاکستان سره اړیکې ساتي، هم یې د هندوستان سره ساتي، همداسې ښې اړیکې، هم یې د قطر سره دوی هغه مسوي. وګوره هغه هم دعوت کړي وو، کله چې مسکو کې غونډه وه دوی د افغانستان څخه هم خلک دعوت کړي وو، د قطر څخه هم دعوت کړي وو، د ډېرو هېوادو دوی خلک دعوت کړي وو. دوی داسې نه کوي روسان چې مثلا روسیې ته هندوستان ته 100% دغه وکړي، ملاتړ دغه وکړي چې هڅه یې وکړي او د پاکستان د لږ وکړي، یا هغسې نه دی. دوی هم پاکستان هڅوي، هم خو هندوستان دوی ډېر هڅوي. په هندوستان کې دوی د روسیې ډېرې ګټې دي. او روسان خپله وایي چې هر چیرې په هر هېواد کې که افغانستان دی، که سوریه ده، که عراق دی، هر ځای چې امریکایان دي او ناټو یې، هلته د روسانو ګټې په خطر کې دي. همدا ټوله وایي. پاکستان خپل امریکا ده، خو هلته د ګټې په خطر کې دي. همداسې ټوله روسان په عامه وایي چې که په سوریه کې ده، که په هر ځای کې چې د امریکایان دي، ناټو دي، هلته د روسانو ګټې په خطر کې دي. دوی نه غواړي چې ناټو هغه په افغانستان کې واوسي، یا په سوریه کې واوسي، یا په عراق کې واوسي، په هر مملکت کې چې روسان دا نه غواړي. بیا په تېره په اسیا کې، په ازیا کې دا د روسانو یو غټ سیاست دی. همدا دوی همیشه وایي دوی د امریکایانو سره ځانګړې اړیکې لري. مننه، خوشحاله، ډېره مننه عبدالي صاحب. لاروی صاحب، د افغانستان د ولسي جرګې هم لږ بحث کوو. هغه وایي چې د سولې له خبرو ناخبره غوندې ځان ښیي. ښه، د افغانستان ولسي جرګه باید د سولې په خبرو کې څه ډول دخیله اوسي؟ ګورئ، دلته خبره په دې کې ده چې دغه د ترکیې یا د استانبول د ناستې مشخصه نیټه نه طالبانو ته معلومه ده، نه افغان حکومت ته معلومه ده، او نه لاندې دغه ته د سیاسي حزبونو ته. فقط دا به د ملل متحده او امریکا او هغه بلقدرتونه چې دي د هغوی تر مابین به دا یو نیټه دلته کله 14مه تاریخ ذکر کېږي د اپریل، او کله 18 او 15 او څوک یې 10 ورځې وایي، څوک یې 8 ورځې وایي. ګورئ، مخکې د دې نه چې د پارلمان دپاره راځم، زه وایم چې که چېرته اوس ضمیر کابلوف په سفر باندې وتلی پاکستان ته، او د پاکستان سره ګوري، او د پاکستان او د افغانستان او د سیمې د ګاونډي هېوادونو د سولې په رابطه باندې د دې خلکو نظر اخلي. صحیح ده. د ایران وزیر خارجه منځني اسیا هېوادونو ته په سفر باندې د افغانستان سولې دپاره وتلی دی. ازبکستان ته لاړو، د ازبکستان نه اوس ویلي چې قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان دلته به ځي، او د افغان سولې په رابطه به د دوی د ولسمشرانو او خپل امثال چې وزیر خارجه دی جواز ظریف، د دوی سره به ګوري. د روسانو نماینده هغه غاړه لاړلو. دوی سره اصلا په افغانستان کې د خپلو ګټو د تضمینولو دغه دی. د افغانستان د غمه نه روسان مړي دي، نه هندیان مړي دي، نه ایرانیان مړي دي، او نه پاکستانیان مړي دي. دوی خپلې ګټې په څه شکل باندې تضمین کړي په افغانستان کې. بله خبره دا ده چې د استانبول په غونډه کې به دوی چې دغه کم سفرونه کوي، دې ته به منتظري چې آیا امریکا، د چین، روسیې، ایران، پاکستان دا ګټې په دې غونډه کې تضمینولی شي. د افغانستان په راتلونکي نظام کې زموږ ګټې تضمین دي. که زموږ ګټې د دې هېوادونو ګټې تضمین وي، دا سوله شونې ده. او که ګټې تضمین نه وي، دوی تیار سفرونه کړي دي. اوس هند د افغانستان په مسله کې زه منم چې هند د افغانستان سره خواخوږی هېواد دی، مرستې ورسره کوي، منډې ورسره کوي، مګر پیشو د خدای د رضا دپاره هېڅ کلین موږک نه دی نیولی. د هغوی مخالفت د پاکستان سره دی، او دا جګړه د افغان په اوږه ټوپک ایښی دی، د پاکستان سره جګړه کوي او د خپل دغه غچ دی اخلي. دا یوه خبره ده. بله دا ده چې موږ د پاکستان سره 2600 کیلومتره سرحد لرو. پاکستان سره موږ مذهبي، سیاسي، کلتوري، عنعنوي ټولې اړیکې لرو. د دې جګړې دا ټول دوستان وایي چې د جګړې اصلي لوبغاړی پاکستان دی. نو که چېرته هند مدخل کیږي په نړیواله سطح باندې، طبیعي خبره ده چې اساسیت به پارېږي. دې کې 2 هدفه دي د روسانو. یا غواړي چې د افغانستان د سولې دا روانه پروسه سبوتاژ کړي، د هندیانو په شمول په راداخلولو پاکستان اساسیت ښیي، دا سبوتاژ کیږي. یا دا خبره ده چې روسانو په استخباراتي ادرسونو کې داسې څه پیدا کړي چې په پاکستان بې باوره شوي دي، او اوس غواړي چې د هند ادرسه فشار پرې راوړي او دا خبره وکړي. د افغانستان اوس سبا ته د پنجشنبې په ورځ باندې به د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر دی که قصیر دی، هر بلای چې دی، دا به د یو پلاوي په مشرۍ باندې افغانستان ته راځي. دلته به د دې پارلمان سره د افغانستان د
مشرانو جرګې او د پارلمان د غړو سره او د یو تعداد دولتي چارواکو سره څه کم سوی تفاهمات چې دي نسبتا کیدای شي په دې برخه کې کار وکړي او دا لرې کړي. دا سفر هم راتلونکي پنجشنبې په ورځ باندې کیدونکی دی. نو د پارلمان غړي د پارلمان د 249 غړو د جملې نه به په دې غونډه کې کیدای شي چې یو یا دوه کسه د هغوی د رایې په اکثریت باندې ور انتخاب کړي، ځکه چې دا د ملت استازي دي. نو دا به یو ترکیبي هیئت چې په دې کې به د اجرایه د سولې د شورا هیئت به وي، د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو نه به وي، ځکه دوی کوشش کوي چې د 15 تر 14 پورې نفر دې غونډې ته دغه کړي، ځکه دا غونډه د 10 ورځو دپاره ده، سرنوشتازه غونډه ده. اما هغه تمه که چېرته اوس موږ په داخل کې تاسو فکر وکړئ موږ تقریبا 10 طرحې لرو، همدا اوس په رسنیو کې داخل 10 طرحې لرو او طالبان څو طرحې لري؟ یوه طرحه لري. یعنې دا معلومیږي چې مدیریت، نظم، اداره د هغوی په دې حکومت نه هغوی واحد یو ادرس دی که نه، دلته ادرسونه ډېر دي که نه، خبره په دې ځای کې ګوندونه بیا یو ګوند خپله طرحه لري د افغانستان، هغوی معلوم دی یوه ډله ده. بلکل هر ګوند خپله طرحه ورکوي، خو ښه خبره دا ده چې د هر ګوند د خپلې د افغانستان د رمانې غمیزې په رابطه باندې د خپل حزب وړاندیزونه د افغان حکومت سره شریک کړی وي او هغوی په خپله طرحه کې ځای ورکړی وي. اوس به دا 10 طرحې یا 15 طرحې به هلته دا توحید کېږي، یوه طرحه به ترې ځي او دې نه به بیا یوه طرحه جوړېږي. هغې نه دا خنډ نه وی چې دوی دلته سره ناست وی، یعنې موږ دلته دومره بې باوره او پرانګاده ولس یو چې په یو په بل باندې باور نه کوو. ولسمشر د سولې په شورا باندې هم تر اوسه پورې د سولې شورا سره کومه طرحه چې د سولې شورا 10 پاڼیزه طرحه یې لیکلې ده، اوسه پورې له ولسمشر په هغې باندې موافقه نه ده کړې، ځکه د سولې شورا په کل کې په ډېر اندازه باندې د امریکا د طرحې دغه کوي، ملاتړ کوي او ولسمشر د خپلې طرحې نه چې د خپله طرحې وړاندې کړي د دې نه دفاع کوي. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه له تاسې درې واړو ښاغلو د سیاسي مسایلو شنونکی ښاغلی اسدالله لاروی صاحب، پر سکایپ راسره له روسیې د چارو شنونکی ښاغلی عصمت الله ابدالي او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی محمد نادر معمار. له درې واړو ښاغلیوان نړۍ مننه کور مبارک چې را لباس کې موږ مننه. د انعکاس راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو نننی بحث هم دلته پای ته رسېږي. الله مو مل شه.